د بېنظیر روپۍ چې دي هغه شروع دي خو زیاتر کسان دا خبره کوي چې موږ ته تر اوسه پورې دا روپۍ چې دي دا میلاو نه شوې کم چې زاړه کسان دي او د ډېر وخت نه دا روپۍ اخلي ځینې به دې کې نوي کسان دي هغو ته هلته کې لیکي چې تاسو د دې لپاره اهل خو هغوی زموږ په اکاونټ کې چې دی تر اوسه پورې دا روپۍ چې دي دا جمع نه شوې ځینې زاړه کسان دي هغو ته وایي ستاسو په اکاونټ کې چې دی دا روپۍ نشته نو نننۍ ویډیو چې دا هغه زموږ د دې په باره کې ده د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ بل دا ویډیو معلوماتي ده او د غریبانو لپاره نو تاسو راخلی مخکې شیر کوئ چې نورو کسان ته ورسي بل زموږ په دې پیج باندې ریچ کم شوي دي نو دا ویډیو لږه شیر کوئ او یو کمنټ چې دی دا پې لازم کوئ نو کم کسان چې وایي زموږ په اکاونټ کې چې دی روپۍ نه دي جمع شوي او د بېنظیر روپۍ چې دی دا شروع شوي دي دغه شانتې ځینې نوي کسان دي او هغو ته هلته کې اهل لیکي او په اکاونټ کې چې دی دا روپۍ نشته نو اوس چې کم د بېنظیر روپۍ چې شروع شوي دي نو هغه په درېیمو مرحلو کې نو درېیمه مرحله چې ده د هغې شروع ده په دې کې چې دی 80% کسان چې دی خپل روپۍ راغستې دي او دا 20% کسان چې دي دا اوس هم پاتې دي نو دې نه ځي چې هلته کې لاړ شي او خپلې روپۍ چې دی دا راواخلي نو اوس د ټولو په اکاونټونو کې چې دی دغه روپۍ جمع کړي کم چې زاړه کسان دي او مخکې تللي وو او هغوی چې ستاسو په اکاونټ کې چې دی دا روپۍ نه دي جمع شوي نو اوس دغه روپۍ چې دي دا د ټولو په اکاونټونو کې جمع شوي دي که نوي کسان په دې کې یو ځای شوي ډېر مخکې نه هغو رجسټریشن کړی او اکاونټ د هغو کولا و او د هغو په اکاونټ کې نه جمع کېدی کېدای چې د هغو په اکاونټ کې دا روپۍ چې دي دا هم جمع کړي نو تاسو لاړ شئ او خپلې روپۍ چې دی دا راواخلئ ځکه د هغو اخرنۍ مرحله چې دا شروع شوې ده او په دې کې یو څو ورځې پاتې دي یو څو ورځې پاتې دي نو دا روپۍ چې دي دا به اوس بندېږي ځکه را روان قسط چې دی هغې ته هم لږ ورځې په لږ وخت کې چې دی اوس په هغه قسط شروع کېږي نو زړو کسانو په اکاونټونو کې چې دی دغه روپۍ به هم جمع شي او کم نوي کسان چې د دې لپاره اهل وو او د دې نه مخکې وي چې ستاسو په اکاونټ کې روپۍ نه دي جمع شوي نو اوس د ټولو په اکاونټ کې چې دی دغه روپۍ جمع کړي دي هغو چې دی د دې میاشتې اخره ورکړې ده چې د دې پورې به دا روپۍ چې دي دا به سټارټ وي د دې نه وروسته چې دی دا روپۍ به بندېږي نو تاسو لاړ شئ او خپلې روپۍ چې دی دا دوباره چک کړئ کومو کسانو چې رجسټریشن کړی دی یا کم زاړه کسان دي هغو ته وایي چې ستاسو په اکاونټ کې دا روپۍ نه دي جمع شوي نو لاړ شئ او خپلې روپۍ چې دی دا راواخلئ او کومو کسانو چې اوس رجسټریشن کړی دی نو هغو ته خو د ستمبر میاشت چې دی دا ورکړې ده چې په دې کې به موږ زیاتر کسان چې دي دا به پکې یو ځای کوو ځینې نوي کسان دي هغو ته اهل لیکي خو د هغو په اکاونټ کې چې دی روپۍ نه دي جمع شوي لکه دې ځل چې هغو چک کولی نو ستمبر په میاشت کې چې دی ستاسو په اکاونټونو کې چې دی دغه روپۍ به جمع کېږي لکه راتلونکی کم قسط چې دی نو په دغه قسط کې چې دی دا روپۍ به تاسو ته میلاویږي دغه شانتې ځینې زاړه کسان دي چې هغه د دې پروګرام نه به وکاږي د ستمبر په میاشت کې چې دی دې ته به دغه روپۍ نه میلاویږي که تاسو هلته لاړ شئ خو تاسو ته به دا روپۍ چې دي دا به نه میلاویږي ځکه چې د هغې لپاره به تاسو دوباره اندراج کوئ لکه دوباره به خپل رجسټریشن کوئ هغه بیا ستاسو د غربت سکور چې دی دا به ګوري که تاسو د دې لپاره اهل یې نو تاسو ته به دغه قسط چې دی دا به میلاویږي که تاسو اهل نه نو دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه میلاویږي خو کومو کسانو چې د جون د میاشت نه وروسته رجسټریشن کړی نو هغه کسان ته به هم د راتلونکي قسط چې دی دا به ورسره نه میلاویږي نو کومو کسانو چې خپلې روپۍ نه دي راغستې نو اوس د دې قسط روپۍ چې دي دا په ټولو اکاونټونو کې جمع شوي لاړ شئ خپلې روپۍ چې دی دا چک کړئ که ستاسو په اکاونټ کې دا روپۍ جمع شوي نو خپلې روپۍ چې دی دا راواخلئ که نه د 30 تاریخ نه وروسته چې دی دا روپۍ چې دي دا مکمل بندېږي ځکه چې راتلونکی قسط چې دی هغې ته هم لږې ورځې دي نو بیا کېدای شي د هغه قسط سره دا روپۍ تاسو ته میلاو شي خو اوس چې دی لاړ شئ او خپلې روپۍ لازم چک کړئ ځکه د ټولو په اکاونټونو کې دغه روپۍ چې دي دا جمع شوي دي